نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله رب العالمين، أمر بالدعاء وأوعد بالإجابة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فوعد المجرمين بالعقاب ووعد المتقين بالإثابة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرمائی، ابو داود ترمذی بسند حسن صحیح سے نقل کی، نبی علیہ السلام فرمایل دعا د عبادت ده. ابے د قرآن مجید د آیات کریمه ولستلو فرمایي رب تاسو زمانه وغواړي د دعا قبلوم تاسو کسان چې تکبر کوي د بندګۍ د عبادت او د دعا زمانه نه غواړي، د غیر الله نه غواړي، او یا نه امید دي الله نه غواړي، زرد پروردگار فرمایي دوی به داخل شي جهنم ته ذلیل او رسوا. سورۃ غافر آیت نمبر 60. دعا او دغه فواید او د دعا د نه قبل دلو رکاوټونه. دعا د عبادت ته رسول الله فرمایي دعا عبادت. الله نه بغواړي، هر ټیم بغواړي، هر څه بغواړي، هر وخت کې بغواړي. او د غختلو د پارم آداب دي، او د الله د طرف د ورکولو د پارم داغي طرق دي، او بیا د نه قبل دل د پارم سره رکاوټونه دي ختمول پکار. قرآن مجید کې الله تعالی د رسولانو او د انبیانو صفت کوي: انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سورۃ انبیاء آیت نمبر 9 کې الله فرمایي د انبیانو او د رسولانو صفت بیانوي چې دا پیغمبران دوی د نیکو په کارونو کې وړاندې دي، او دوی که یره وي او کراهت وي، کرغبت وي او کرهبت وي، په دې کې غواړي، د الله نه غواړي. او پروردګار فرمایي د زمونږ دپاره عاجزی کوي، خشوع و خضوع کوي. قرآن مجید کی بار بار دی خبر ذکر کی تعالی کلم تکلیف راضی اللہ نہ غواړي. سورۃ نمل آیت نمبر 62 کې الله فرمای: امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. څوک دی هغه د قدرتونو مالک او د طاقتونو مالک او هر څه چې ورکي او هر تکلیف چې لري کوي. څوک هغه سی یو ذات دی، نه ولی دی، نه نبی دی، نه یو بل بزرگ دی، نه یو بل قوت والا دی، بلکې صرف یو الله دی. د قدرتونو مالک صرف یو الله دی. لري کول هم هغه کوي او ور کول هم هغه کوي. بیماریم راولي، بیماریم لري کوي، تکلیف هم راولي، تکلیف هم لري کوي. د الله نه بغواړي. امن یجیب المضطر. حافظ ابن کثیر عماد الدین په دې زبانی یو مشهور واقعه نقل کړی ده، د دمشق واقعه نقل کړی ده حافظ ابن کثیر. فرمایي چې یواري یو سړی په دې قچرو باندې به خلک په سورلۍ کې کرای باندې یو ځل یو سړی ورته ویل چې ما وېسه دیو روان شو. کله روان شو نو دولاري دی یو لار دا خو ته معلومه ده، بل لار هغه به دې چرته نه دی.
نو دا سورلۍ دا کم کس چې دی وړي نو دی ورته وایي چې دا لاره اسانه ده ما ته معلومه ده دا لنډه ده نو ابي حسین ځون کړی چې ما ته خو نه ده معلومه خو چې ته وایې زه ټیک ده نو ټیکسي والا به چا سره په هغې لاره نه ځي چې هغه نه یې معلوم ده دی ورسره لاړ کله مخکې لاړه یو شړ بیابان دی چې دا وکتله دنیا کوپړۍ پرتې دي چې دا خو زه کم ځای کې ته رالم ویل دا د جما ځای دی بس ته ودرېد کله چې هغه ودرېدلو کوشو نو بس د سره توره ورسره وه او دی خو تش لاس دی تورې به چې وایي نو هغه ورته ویل ظالمونو مړکۍ مې سله خو دا قچرم واله او دا پیسې م واخله خو ما پرېږده وسله مې مړکۍ ویل چې نه او دې چې خو ما ډېر راوسي ټول هم دا خبره کوله او چې زه دې مړ نه کړم نو بیا زما سره بل څوک راځي خو ته به لا کې ټول دنیا به خبر کړې دا خو د دې دپاره چې کوم راولم چې مړ شي او هم مال پاتې شي وایي ښه نو بیا خو داسې وکړه چې یاره یو 2 رکعاتو نفلو ته خو مې پرېږده که نه دی ګناهګار یم چې توبه خو وباسم یعنې دعا قبلېږي که نه کله چې مکمل 100% توجه الله ته شي نو دعا قبلېږي خو کتب کې مخلوق واسطه کې خواهشات واسطه کې فکرونه دي کټوي مالیات دي خراب وي هر څه ګډوډ شي هغه باندې مېز کې رکاوټونه راشي توبه به څنګه قبلېږي دعا څنګه قبلېږي خو چې کله ته داسې شی لکه دا سړی چې څنګه متوجه شو نو څو ګورې الله تعالی څنګه کوي دی په مانځه ودرېدلم او قرآن نه یېرې نه یېر شو مرګ ډېر زورور شی دی اسرائیله به چې روغ او رنځور پېژنوئ د بوډۍ به دا خیال و چې د اسرائیل علیه السلام ورکوټه ماشوم دی نو مرګ ډېر زورور شی دی مرګ نصیب یو مجاهدین چې دي نو هغه د شهادت ته تندر دي بس هغوی ته هېڅ دي چې خوشحاله نو خلک د مرګ نه ټول یېرېږي ټول چل یېرېږي او هغوی په شهادت پسې ځي ځکه شهادت تمنا چې کومه دی نو دا یو بهترین صفت دی او د مرګ تمنا چې یو سپک صفت دی سړی به ځان مرګ نه غواړي لیکن شهادت غوښتی شي شهادت مرګ نه دی هغې ته قرآن ژوند ویلی دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ژوند دی ځکه د هغې اجازت دی نو دی وایي زه ودرېدلم ویل قرآن نه هېر شو وایي ناګانه ویل دا آیات کریمه د سورت نمل آیت نمبر 62 چې مخې ته مې راغی چې امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء دا آیات مې بس ووایو وایي چې ما کتله من فم الوادي د خولګۍ د دې خولې نه یو کس راووتر یو شهسوار سپین اس باندې سور دی او ښایسته انسان دی ورکوټې غوندې حربه نیزه ورسره ده اوږدې نیزې ته چې کومه دی رمح وایي او ورکوټې ته غټې ته او وړې ته دې ته عنزه وایي یا ورته رمح وایي نو ورکوټې غوندې نیزه ورسره ده شل شانتې ورسره دی بس هغه ځای نه چې ګزار وکړو دې سړي زړی دوست په ځای باندې وغورځو تاسو وکړئ ورته وایي زه خو د دې آیات لپاره مقرر شوي فرشته یم تاسو سوال وکړو د الله نه الله حکم ورسره رالم یعنې الله تعالی هر څه پوره کوي خو توجه خو غواړي که نه هغه توجه چې کومه ده وکړه نو هغه توجه ده او هغې توجه سره به دعا کوي نو بس دعا به قبلېږي حدیث قدسی دے صحیح مسلم نقل کړه ده پروردگار فرمایي یا عبادی کلکم ضال الا من هدیتو تاسو ټول گمراهان می مگر هغه چې ما هدایت وکوي ته فاستهدون اهدیکم زمانه هدایت وکړي زه به هدایت تاسو درکم یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتو تاسو ټول وګي مگر هغه چې زول خوراک ورکم نو فاستطعمون اطعمکم زمانه وغواړي بل چانه غواړي خوراک یا عبادی کلکم عار ټول بربنی الا من کسوتو فاستکسونی اکسکم مان اوغړی جامې جامې درکم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم اے زما بندګانو تاسو ګناهونه کوئ د شپې او د ورځې خو زه ټول ګناهونه معاف کوم زمانه وغواړئ تر څو پورې چې د الله نه دي په شرایطو برابر نه وي غوښتلي الله تعالی معافي نه کوي سړی د ګناه هم کړی معافي دې نه غواړي څومره لویه سرکشي ده بیکاره نه بیکاره انسان
کې انتهایی کمزور دی، بیمار هم دی، ضعیف هم دی، کمزور هم دی، غریب هم دی، محتاج هم دی، چې څوک د سر نه په هیڅ شیز کې نشماري. د هغې سره یو زورور نه زورور انسان جاتی وکړي او دی ورته وایي چې زه ستا نه معافي نه غواړم، ستا نه معافي نه غواړم، دی په 1000 کال کې نه معاف کوي. او که ته ورته ووایې نو که تاله جواب در نه کړي نو د هغه سکوت، د هغه سترګو کې اوښکې، د هغه په سترګو کې تحیر د دې خبرې ته اشاره کوي چې زه هم په 1000 کال کې نه معاف کوم. کله چې زما وس بر شو نو به خپل بدل اخلم. نو دومره زورور بادشاہ، قادر مطلق، ملک الاملاک، د بادشاهانو بادشاہ، هغه معبود برحق، هغه قوتونه د هغه چې د هغې ته اندازه نشي کولی، د هغې سړی خلاف ورزي وکړي، د هغې پروردګار خلاف چې کوم بغاوت وکړي او ته وایې چې زه توبه نه وباسم، نو څنګه به تا معاف کوي؟ الله نه به غواړي بیا دې معاف کوي. غټ جرم دې کړی دی، خو د جرم نه بعد تا ته احساس وشي ما غلطي کړې ده، نو الله تعالی هغه انسان معاف کوي، خو چې چا ته احساس د دې خبرې وشي چې واقعي زما نه څه شوي ده، ګناه شوي ده. دویمه اهمه خبره په دې باب کې دا ده، نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو خپل پروردګار وپېژنئ په ښه نرم حالت کې. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. تاسو خپل پروردګار په مالدارۍ کې وپېژنئ، تاسو په غریبۍ کې وپېژنئ، کتا په صحت کې وپېژنئ، تاسو بیماری کې وپېژنئ، کتا په راحت کې وپېژنئ، تاسو په غم کې وپېژنئ. او چې کله انسان روغ صحتمند دی الله ته هیر دی، صحت برابر ہے، مال برابر دے، اللہ تی ہیر دے، ہر سے ٹک ٹاک تی روغ موٹ تے اللہ تی ہیر دے. وہ چکل دبائیں تکلیفون راشی نبی اللہ تعالیٰ دے توجہ نہ کئی. تا یو زندگی تیرا کړی دا، پاغه زندگی کی در نظر یروم تا پاغه کی در لګون یاد کړی لګون دی لکه یونس علیہ السلام الله تعالی یاد کړی دی، خو چې کله غیر شو یو ځل دعا ویلا فلولا انه كان من المسبحين، کدی په سم حال کې مسبح نه وي، کدی په صحیح حال کې جی برابر ہو، تکلیف او غم پې نه ہو، د تسبیحات نه ویلې، نو فلبث فی بطنه الی یوم یبعثون، د قیامت ورځې پوری وجه رمې په خېټه کې وي. لیکن د په خپل صحت کې زیات کړم پروردگار فرمایي زما ذکر کړه، زما یاد کړه دې زمانه یې ردو. او چې کله دمانی تکلیف راغې نو تکلیف په دوران کې خو یو ځل پروردگار تو فرمایي چې پروردگار زه خو ګیریم ما معاف کا، نو بس معاف شو. د دې وجه مدار چې دې مسبح او مخکي تسبیحات دی، دا یو خبره ضروری خبره ده چې ورې په صحت کې، په ښه حالت کې، په مالدارۍ کې، په نرم حالت کې، په معتدل حالت کې انسان له پکار چې خپل الله یاد کړي. کله چې مصیبت راشي، پریشانی راشي، بیا د یو ځل وینا سره به ان شاء الله الله تعالی دعا قبلې. د دعا د پاره رکاوټونه د ټول نه غټ رکاوټ اکل الحرام، غټ رکاوټ په مخ د ځمکې باندې د خوراک حرام استعمال، و شراب الحرام، حرام اسکاک، و لبس الحرام، او د حرام جامې استعمال. مقصود دینه د درې شذونه نه دي، مقصود د دریونه په حقیقت کې یو خبره ده چې د حرام او د حلال تمیز نه کوي، د دې سړي دعا نه قبلېږي. او نبی علیہ السلام فرمایي دا صحیح حدیث، یو سړی د اوږد سفر کړی، الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدی الى السماء یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإنه يستجاب لذلك. نبی علیہ السلام فرمایي سړی اوږد سفر کړی، مسافر دعا قبلېږي. بیا دې څه دی ګردالود او ببر سره دی، ان معنا دار چیرې سفر د حالات خراب کړی دي، دعا یې قبلېږي. بیا لاسونه اوچت کې، لاسونه اوچتول څه ګناه نه ده. دا خبره ده چې په بعض ځایونو کې بار بار دعا کول لکه سړی غم لذیذ غم دا تعزیت ترې. تعزیت عربی زبان کې د چا سره په غم کې شریک کېدل،
پدې کې تقریر کول پدې کې دعا کول دا فرض نه دي چې غم له مولوی صاحب دې تقریر وکړي چې غم لذي تلاوت وکړي چې غم لذي دعا وکړي نه دا غسر په غم کې شرکت دې د تعزیت وي دا غسر کېنه چې دا غزو خوشاله شي دا غسر خبري وکړه خبري کول څه ګناه نه خلک دي دا خلک خبري کوي خبري باندې کې خله ولا وتړو صاحب الله ولا خله ور کړل زبان ور کړل دې ټیک خبري پی کوه غلطي دې مکوه غلطي خبري په تعزیت کې نه راوړي په جمعات کې نه راوړي بهر هم نه راوړي په کور کې نه راوړي نو دا خبره غلطه ده چې بار بار وایي چې دعا وکړو دعا وکړو دعا وکړو دا به کوم دي دا به کې نشته او نه د مولوی صاحب د پاره دا خبره شته چې رخامه خبري راځي جو بیان وکړي او بیا ټینګې ده نشي بس د پاتې تقریر وکړي لغله کې نه حالات ته وګوره که فرض څه ضرورت محسوس کو چې خلکو د درې خبري وکړه خټي خبري وکړه هغه مو ټولي غلطي کو ها اج راشه د سړي تقریر ورغلای یو سړي تقریر ورغلای یو سړي په تقریر پويږي دوه مې کې فرق دی دینن سبا دي خلکو له تقریر ورغلای بس خو چې ورځي چې گاڑی ته ورخیږي شروع کوا چې تعزیت له ورځي شروع کوا چې عدل ورځي شروع کوا هر دي کې بس خپل کار کوا سبه به چوي دي شریعت کې دې کم دي کې اجازه ده تر نبی عليه السلام پیغمبر دی بیمار پرسې له چې تل دې خلکو ته بیان نه دي کړی په بیمار پرسې کې د بیمار ته پوس کړل فسره ولا لاس خودله دی او توي طهور ان شاء الله ته ټیک ټاک بیا دا غینه په دمه پکړه دی څوک نظر شوی دا غیله ورغله دمه پکړه دی پلان جو ته تقریر نه کړه ته جو ورځینو بس چړې بیمار دی امته تقریر کې او چې سړی وادر امته تقریر کې او چې سړی غم دی امته تقریر کې او که سړی بل مسله امته تقریر کې بس ته نه کې دا دین څه شي شو څه شي دي خلکو جوړ کو دا کم شریعت دی صحابه دا کار کړي تابعین دا کار کړي تبع تابعین دا کار کړي دې ته د کې د علم توحید د علم سپکواله دار شي خپل ځای دی نو تعزیت بار دعا بو کنو لا سوچ تول شتا په مخرخ کودل شتا په استسقا کې ډیرو چې تول رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیرو چت کړي دا پکې لیکن کله نه دیو چت کړي کله دعا کړي دا کړي نه دا کړي کله پټ دعا کړي په ځړ کې کله اظهار کړي خلکو په امین ویلې یو سړی دا ببر سر دې ګردالو دې لاسونه مچت کړه و زما پروردګارا زه ډېر محتاج یم زه به کسیم زه به وسیم زه بیمار یم زه عاجز یم زه فقیر یم زه مسافر یم رب زما دعا قبول کړه پروردګار داغه په باره کې پرشتو ته وي داغه په باره کې دا خبره کوي ومطعمو حرام و انسان تا خوراک حرام دی اگر کا عاجز ہے اگر کا فقیر ہے اگر کا ملنگ ہے اگر کا مسافر ہے اگر کا محتاج ہے اگر کا مریض ہے ومشرب حرام اسکاک ته حرام دی وملبس حرام جامې دي حرامي دي وغذي بالحرام ستا اډکه جوړ شوی دی په حرام باندې معنا دا چې ستا سره جیداد کې خلکو یې صدا ستا سره میراث ته ستا سره په غنمو کې سره ستا په جوارو کې صدا ستا سره په پټو کې سره ستا سره ډیر شرکتونه در سره دي پردي حقوق دي در سره وغذي بالحرام غیبت تیم کړي چغلی تیم کړي حقوق العباد تیم پامال کړي دي او ور سره دي میراث خورمه پښتون سره خو میراث سیم نه ورکړي کنه په خوانه دي ساده دي پښتنو یو ځل چې کومه د خطونه هم کړي دي تللی دي وسره چې دي الله ته ساده دي علاقه خلق ملکان او مشرانو یو ځل په دې باندې تسختم کړي چې موږ پښتون چې دین هغه خور لور ته میراث نه ورکړي یو ملک سے بکو ته ویل چې ظالما غټ ګناګار یم خو کافر خو نه ما دا ته ما کافر کې به د خط باندې الله دا قران نو د قانون نه انکار کې کړی دی پښتون سره چې میراث نه چل ولوم سره کې اخو دې خو سره کې او بیا خپ کېږم پریشان کېږم دا هدي حواله باندې کار نه کیږي ستره خبره وکړه وغذي بالحرام نو پاینا یستجاب لذالک پروردگار دې کم تر به دعا قبول کما تمره غټ رکاوټونه مخې ته پراته دي د دې رکاوټونو سره دعا نه قبليږي دا رکاوټونه ختمول پکار دي ځکه رسول الله فرمای اطيب مطعمک تكون مستجاب الدعوه اطيب مطعمک تكون مجاب الدعوه اول دی خپل خېټه پاکه کنه مستجاب الدعوت شي چاته وي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ته وي سعد رضی الله عنه ته فرمای دا خبره مکه وي ګوره تاسو ټول مونږ یو شان دی او عادت تیر وږي مونږ همیشه بل سړی ته غوته نیسو ګره خپل یورپی غلا ته غلا نه وایو دا خپل تانیز غلا ته غلا نه وي اتانیم غلا دا یورپی غلا دا 2 روپے غلا دا 1 کروڑ روپے غلا دا 1 کروڑ روپے غلا دا غل قانون جاری کېدل ځان خبره ده تبم غلی
ستا سره په 2 ګامو کې پردی حق دی تا به نه ورکړی بل یو سړي سره په 1500 ګامو کې یو حق یا به نه ورکړی یو سړي سره په 1 کنال کې حق دی هغه نه دی ورکړی هم غل دی هم مجرم دی هم جهنمی دی او بل سړی چې کوم دی په 1 لک جریب اسمکه کې حق نه دی ورکړی هغه مجرم دی بل ته کوته نشي همیشه د پاره همیشه د پاره چې بس هغه دي چې وکړه ستا کوډګۍ ته به پر دې حق نه ورکړي ته پر کوډګۍ کې چې ستا 2000 روپۍ به حق راځي د خور هغه نشي ورکولې نو د بل سړی چې کوم دی دا پاکي جل کروڑ روپۍ راځي به څور کی ته 1 روپۍ حق نشي ورکولې دا غره غل دا سوچ دماغ نه وباسي مونږ ټول همیشه بل ته غل وایو مونږ ته بل ته مجرم وایو په خپل ته مجرم نه تا خپل جرم یې کو ستا چې څومره زور دی په خپل محله کې په یو غریب باندې څومره ظلم کولای شي دغه شان دي ستا په شان دي غټ نواب دی هغه د خپل وس مطابق ظلم کړی دی ته هم ظالم هغه هم ظالم دی څه فرق نشته دی ګوره که ستا راخلي چې ظالم نه ته د خپل کوټمار ظالم یې هغه د خپل ریاست ظالم دی هغه د خپل وطن ظالم دی اول د ټولې دنیا ظالم دی ظالمان دي تا سره دغه وس نشته دی که تعالی د شاجیان وس الله درکو نو ته بر شاجیان په شان ظالم یې که تعالی د فرعون وس الله درکو ته بر فرعون په شان ظالم یې دې مو وایي چې ظالم نه هر یو سړی ظالم دی وس نشته دی بے وس موږ بزرګان یو بے وس کله چې د وس ملاو شي بیا دې پته ولګي نو دا خبره ځان ته مجرم ویل غواړي وره دې مو وایي چې هغه مجرم دی هغه مجرم دی ګوتی نه صحیح په خپل ځان ته وګوره امام قرطبي رحم الله فرمایي واری حسن بصری رحم الله په خوا کې سړي د حجاج په باره کې یو خبره وکړي په حجاج کې نه هغه ورته ضرور یو خبره وره تا چې کومه خبره په حجاج پسې وکړه دا په حجاج کې نشتی چې دا حجاج نه د لکو خبرو تپوس کېږي نو ستانه به د یوې خبرې هم تپوس کېږي دا یو خبره چې تا کومه وکړه نو ته مجرم یې د حجاج مجرم یې ستانه به د یوې خبرې تپوس کېږي دا هغه حق دی تا چې کوم غلط الزام په هغه ولګو او دا هغه نه به هغه د لکو خبرو خبره کېږي لکه عام طور موږ په لیډرانو پسې لګیایو د لیډر نه به هغه د لکاو خبرو تپوس کېږي لیکن ستانه به ستاره 2 خبرو هم تپوس کېږي تا چې کومه زیاتي خبره کړې ده کوم ظلم دی چې کړی دی او په چا پسې خبره کړې ده بې تحقیقه خبره دی کړې ده نو دا هغه نه به هغه د لکاو خبرو تپوس کېږي خو ته هم په 2 خبرو کې ولاړې داسې مه وایه چې زه مجرم نه یم ته به مجرم یې نو هغه سعد رضي الله عنه ته نبي علیه السلام فرمایي چې اطیب مطعمک اول دی خوراک پاک خوراک نکون مجاب الدعوه زما خلک باران نه چې دا خیراتی کیږي ګوره غلط نه وای کی پرې نه وځي اوس خو نه کیږي کنه ځکه ټوله دنیا د واګانی کوي نه کیږي ولیکن دا چې کله کیږي کنه ریزه معلومیږي چې الله تعالی خیراتی باران کوي خیراتی الله تعالی دا هغه مخلوق په وجبانی کوي چې هغه غیر مکلف دي د مکلف په وجه چې کیږي نو کله چې مکلف دعا کړی دا سیده دعا قبول شوی ده نبی علیہ السلام دعا کړی دا سیده قبول شوی ده حضرت عمر رضی الله عنه دعا کړی دا سیده قبول شوی ده ابو عبیده ابن جراح په شام کې راوته دعا کړی دا سیده قبول شوی ده عبد الله ابن عباس استسقاء راوته دعا کړی دا سیده قبول شوی ده حسن بصری محمد ابن سیرین راوته دي امام قرطبی نقل کوي دعا کړی سیده قبول شوی ده معلومی کې دا چې کوم مکلف دعا کوله او په شرایطو باندې برابر دعا زر قبول شوی ده او کله چې نه قبليږي او چرته بیا باران وشي نو دې مو واجب ما دعا قبول شوی ده تا دعا نه قبول شوی دا د غیر مکلف په وجه باندې الله د باندې خیراتی باران کړی دی دا یو وجه ده عجیب غوندي کار دی دعا کوه زړه کې د ګناه چې کوم دی شوق ذوق دی استسقاء ته وځه او په استسقاء کې دعا کوه الله ته او په زړه کې شوق او ذوق دی دا مطلب نه چې نه غواړي با مقصد زماداري چې ګناهونه پر خودل پکار دي توبه استل پکار دي دا الله نه بخنه غختل پکار دي او د خېټې د صفایي چې کومه بندوبست پکار دي نو سعد رضی الله عنه ته فرمایي اتب مطعمک تكون مجاب الدعوه خېټه پاکه خېټه بیا مستجاب الدعوت جوړ شه دعا به قبليږي لہذا موانع قبول الدعاء د ټول اهم خبره د حرام او د حلال او تمیز نکول دویم نمبر خبره ايدعو الانسان وقلبه غافل انسان د الله نه غواړي زړه غافل دی مستدرک د حاکم نقل کوي پس سند صحیح د ابو هريره رضی الله عنه رسول الله فرمای ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه واعلموا ان الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل الله د الله نه چې غواړي نو زړه به متوجي
د دې خلک چغه کی ولکه باران د پاره دعا وکي هغه چې یو خړسره پاسي بلاغه کی پاسي بلاغه کی پاسي دا دعا الله قبلې ها مولوی صاحب لګیا دې دعا کوي کله کله دا غزلم پکې متوجه نه بیا چې هغه شاته په سیناسي مقتدیان هغه ځان له دغه شان دي نو چې دعا الله نه قبلې زړه متوجه کې چاته الله ته. دریم نمبر موانع ترک الامر بالمعروف ونهی عن المنکر. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرمائی رسول اللہ فرمائی والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر وليوشكن الله ان يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. دا حدیث نقل کړ امام ترمذی په سند حسن صحیح باندې. نبی علیہ السلام فرمایي چې امر بالمعروف او نهی منکر کوي قریب د یو زمانہ براشي چې تاسو امر بالمعروف او نهی منکر پرې دی خلق په دعاګانې کوي دعا به نه قبليږي. نن سبا امر بالمعروف نهی منکر څوک نه کوي هغه چې څوک یې کوي هغه هم نه کوي. چې کم خلق کوي امر بالمعروف نهی منکر کو قسم دې کا حق بیانې شل کال مولوی سے په جنازه کې دغه یو تقریر کوي مر ربک وما دینک وما تقول بها هذا الرجل بس خبره ختم. الکه په جنازه کې ورته خپل مسله بیان کا د شرک مسله بیان کا د سود مسله بیان کا د حرام مسله بیان کا د رشوت مسله بیان کا د میراث مسله بیان کا او ټول عمر دغه خبرې دي. شل کال تیر شو چاچا نه چرته تلو نه راغله دغه یو مسله د خبره ختم. هغه چې څوک وایي نو هغه امر بالمعروف نهی منکر نه کوي. پورا امر بالمعروف نهی منکر په قران مجید کې دي. کما حقه قران مجید کې څوک بیانوي دې کما حقه امر بالمعروف نهی منکر کوي او کم خلک چې قران نه بیانوي دې په زر کال کې کوم امر بالمعروف نهی منکر نشي کولای دروغ وایي. دا ټول منافقانه طریقه ده. امر بالمعروف ته پر قران راغله د منکر مخالفت چې کې د قران په ذریعہ به کې ته جناب قران کې سم نشته او د موسی علی السلام قصې دي پکې او د نوح علیہ السلام قصې دي پکې او په دې کې څه دي دا خبره خوستانه مخکې چې کومه دین مکی مشرکان هم کړی و اساطیر الاولین دا سری په خوانې متل دي په خوانې قصې دي په دې کې څه خیر دی دا خبره په خوانم شوی و. نو بل رکاوټ ته دعا د پاره سره رسول الله فرمای امر بالمعروف نهی منکر کله پاتې شي نو بیا به تاسو دعاګانې کوئ دعا به نه قبليږي. علامہ ابن قیم رحم الله فرمای چې دا شرایط برابر کې نو بیا په تابن الله رحم وکي. حرام نه ځان وساتي د حرام سکاک نه ځان وساتي د حرام لباس نه ځان وساتي زړه متوجي وي زړه سوي دا متوجي غره چې زړه متوجي کار نه کوي امر بالمعروف او نهي منکر وي اخلاص قلب برابر وي توجه برابر یقین دی په الله وي الله ته قادر مطلق وي د نفع او د نقصان مالک ورته وي د خیر او د شر مالک ورته وي د الله نه چې غواړي واسطو ماسطو په کې استعمال نه کې برای راست الله نه غواړي جړاو فریاد وکي استغفار وکي توبه واسي بس دې الله تعالی چې کومه دعا قبلې او کفاره که زموږ دا طریقه وي نو بیا کاته سره خراب ده. مونږ چې په کومي طرز باندې د الله نه غواړو او په کومي طریقه باندې غواړو په کوم کیفیت باندې غواړو د کومي ګناهونو سره غواړو د کومي زړه د خپ پریشانې سره غواړو دماغ ګندا زړه ګندا عمل ګندا عقیده ګندا ماحول ګندا ټول هر څه ګناه نه ګناه پر خودو ته تیار یم نه د حرام پر خودو ته تیار یم نه الله سره توبې استلو ته تیار یم نه استغفار غوښتلو ته تیار یم نه پر دې حق ادا کولو ته تیار یم نه میراث ورکولو ته تیار یم او نه د بندګان نه معافي غواړم چې ستا بندا ستا ما توهین کړی دی غیبت مې کړی چغلي مې کړی دا پتا مې الزامات لګولې دي جب غلط استعماليږي غوګونه غلط استعماليږي سترګې غلط استعماليږي لاس خپې غلط استعماليږي هر څه غلط روان دي او یا الله ما معاف کې اسینه چې ګره الله تعالی را باندې بل طرف نه بل عذاب راولي ډېر کم ټیم پاتې دی دا سیموای چې زب سل کال ژوند دی دا سیموای چې زب لس کال ژوند دی وای دا زما اخیری ټیم نه پرې جمعات کې ناس سره یا اوریدون کې چې څومره دي نو وای زما دا سره اخیری ټیم دی د دې نه خو زما سره ټیم نشته توبې له مهلت ورکول ګناه له مهلت ورکول نیکی له مهلت ورکول استغفار له مهلت ورکول پر دې حق ادا کول له مهلت ورکول دا منافق کار دی د يهودو کار دی د سیانو کار دی د مجرمانو کار دی د مؤمن کاردار پر دې حق زرا ادا کوي د مؤمن کاردار استغفار ضرور باسي د مؤمن کاردار توبه ضرور باسي د مؤمن کاردار الله ته توجه زر کوي د مؤمن کاردار نیکی زر کوي او د مؤمن کاردار ګناه زر پیږي دا مؤمن صفات دي
او دا خو منافق او د يهودي صفات دي چې هغه نیکۍ له توجه نه ورکوي، نیکۍ له ټایم ورکوي، تاریخ ولا ورکوي، بدی پر خودل له ټایم اور تاریخ ورکوي، استغفار کول لپاره تاریخ ورکوي، د توبې استلو لپاره تاریخ ورکوي، دا خپل ځان د کنټرول کولو لپاره تاریخ ورکوي. نور انسان چې دا ټایم ول نور کوي کبیا چې ګناه وشو بیا هم الله معاف کوي، کبیا چې وشو بیا هم معاف کوي. بل چې کوم عام طور په ماحول کې موږ صحتمن یو، پراته ده نه یو، پراته ځکه نه یو چې هغه بالکل د لادو بادو نه پریوځي نو هغه پروتي چې جمعات ته راتلی شي ته کې صحت شته. لہذا په دې ټیم کې الله یادول غواړي. کله چې تا الله یاد کو په ختم کې، په صحت کې، په مالدارۍ کې، په ژوند کې، په ځوانۍ کې، کله مصیبت راشي بس تش تخلید کلا وهلو سره بیا به د یونس علی السلام په شان مې د خېټې نه باري. او که فرض کدا سي نه وي چې ټول خسته زندگی، خصيحت د مالدارۍ په تور کې، داغه په زندګۍ کې، داغه په ماحول کې مونږ الله د سر نه یاد کړي، نو چې کله مصیبت راشي بیا الله تعالی ستا مصیبت نه لري کوي. وس تاسو په خپل تجربه کولای شئ چې کم خلک په دې ځواني کې سکه کنه هغه الله نه غواړي، الله قبول تاسو کې کنه زړه اخلاص. نن دعا وکړئ زړه اخلاص، استغفار وای، نن توبه واسي، وګورئ چې الله تعالی څنګه سکه. خو که فرض که داسې نه وي چې زړه ګندره او هغه توجه نه ده برابر، نو الله تعالی زموږ دعا نه قبلوي. نن د زړه د اخلاص دعا وکړئ، توبه وباسئ، استغفار وکړئ. زبم وکم تاسو ډېر ګناهګار یم، دا وایي تاسو ته جوړه ځان د پاره یم، مګر دې مو چې د برګ یم د جناز یم، زبر ټول نه زیات مجرم یم. وته چې خبرې ده ته کوم او دا خبرې کله کله زه چې خپشم او د درد وجنه مشي، لکه درې میاشتې وشي دواګانې کوو دعا نه قبلېږي. درې میاشتې مسلسل دعا کیږي او دعا نه قبلېږي. هر جمعات کی دعا، هر 15 وخت دعا، استسقاګانی او نور څه ولې نه قبلېږي؟ ذات توجه پکار ده. د زړه د اخلاص دعا کو، د زړه د اخلاص صدقات وکي، خیراتونه وکي. چا سره ورانی دا پرې دی، ورانی باندې مسلمان نه خنه ده. مسلمان د مسلمان سره ورانی، د مسلمان ورانه د شیطان سره، د مسلمان ورانه د يهودي سره، د مسلمان ورانه د منافق سره، د مسلمان ورانه د عیسائی سره ور سره. دا هغه چا سره ورانه چې د شریعت خلافي پټاګه باندې شریعت مخالفت کوي. مسلمان خو دې خلکو سره ورانه کوي، د مسلمان خو د مسلمان سره ورانه نه. ایره زما د خپل رور سره ورانه ده، لکه څنګه مسلمانې د خپل رور سره دی ورانه ده، و ظالم د رور سره څوک رانه او ستا مسلمان دی. انما المؤمنون اخوه عام رونه چې دین دغه سره ورانه ده، خپل نسبی د ویني رور سره ورانه، زماره تر سره ورانه ده، زماره ترور سره ورانه ده، زماره تر د زی سره ورانه ده. لکه دا کوم مسلمانی ده؟ عجیب غوندي مسلمانی نه چې سړی دې مسلمانی چې ورانه دی یو بل سره، هغه ورانه د دنیا په وجبانی وي. وس هغه الله ته ما وبخو یا الله دا کار وکړي، الله څنګه درلو کوم ته خو قاطع الرحیم او چې کوم سړی قاطع الرحیم هغه د خپل رحمت نه کټ کومه، اما د خپل رحمت نه کټ کړي. نو زه خو تاسو سره چې کوم دې نه ما د رحمت نشم کولای. تا ول ځان چې کوم دې وتړه د رحم سره، زبې د خپل رحمت سره وتړه. نو یو ځل کې دا اراده وکړو چې ورانی مانی ختم، توبه وباسو، استغفار وکړو، ان شاء الله الله تعالی به دعا قبلې دعا وکړي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا غيثا مغيثا غيثا مغيثا هريئا مريئا نافعا غير زوار عاجلا غير آجل. اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين.
اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا نافعا غير زوار عاجلا غير آجل. پروردگار د خیر او د رحمت او کرم بارانو کې الله موږ معاف کړي. پروردگار موږ معاف کړي یا الله موږ بخشش نصیب کړي یا الله موږ معاف کړي. موږ ډېر ګناهګار یا الله موږ معاف کړي. پروردگار موږ معاف کړي یا الله د رحمت او کرم معاملې را سو کړي. پروردگار د خیر او د رحمت او کرم بارانو کې یا الله زموږ د دعا قبول کړي. پروردگار زموږ د دعا قبول کړي. الہ العالمین په دې محفل کې چې تاسو څوک محبوبي پروردگار داغه په وجبان د دعا قبول کړي. داغه د دعا قبول کړي. داغه غیر مکلف په وجبان پروردگار دعا قبول کړي. یا الله زموږ بخشش نصیب کړي. یا الله زموږ بخشش نصیب کړي. یا الله زموږ ګناهونه ته معاف کړي. یا الله زموږ ته رحمت او کرم معاملې وکړي. اللهم انزل على الغيث واجعل ما انزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.